ګرانو کتونکو سلامونه کوم. الف خان شیرپو یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی او دا مهال زه موجود یم الخدمت فاونډیشن هسپتال کوم چې په مردان روډ باندې دی او د هغې ډایرکټر صاحب نورحسین صاحب را سره موجود دی. ګرانو کتونکو الخدمت فاونډیشن هسپتال خو یو خوا د ډیلیوري حوالې سره د شروع نه دا یو خپل ځانګړی نوم لري چې کومې میاندې راغلي دي نو هغه خوشحاله تللي دي او په ډېرو کمو پیسو باندې د هغوی علاج معالجه شوې ده او د هغې خبرې پکې خیال ساتلی شوی دی چې الخدمت فاونډیشن سره کوم ډونر دي هغوی ورسره کومک او مرستې کوي. دویم دا ده چې نور علاجونه هم پکې یو شمېر رواني، خو هر هفته کې دلته کې داسې اکټیویټي کېږي چې د هغې نه خو هم په سوونو متاثره خلک غریبانان خلکه هغه استفاده ترلاسه کوي. یعنې پری میډیکل کیمپ یې پکې لګي، دوایانې ورته کوي، مختلف رنځونو کې پری چیک اپ چې روان وي. لکه زه چې نن هسې عرضي خبره کوم، عرضي نه بلکې اتفاقي خبره کوم، خو زه نن دلته کې راغلی ما نو ما وکتل چې پری میډیکل کیمپ د سترګو لګېدلی دی او دغه چې ما معلومات ترلاسه کړل نو د 200 یعنې د 200 مریضانو هغې اپریشن، نو د سترګې اپریشن څومره ګران دی، یا د هغې چشمې، د هغې دوایانې، نو نن ورځ کې 100 وشو، 100 به سبا کېږي. نو خو زموږ دا ویډیو د شپه کې تاسو ګورئ نو د سره شیر هم کې او د دې نه هم پیدا ترلاسه کولی شئ، بلکې دلته کې رجسټریشن کولی شئ او دغه شانتې وختن په وختن د هر رنځ ډاکټر راځي او دغه شانتې اکټیویټي روانې وي. نو ما ضروري ګڼله چې یو څو خبرې الخدمت فاونډیشن باندې وکړم، تاسو ته بیا در یاد کړم. ډېره موده شوله چې زموږ کتونکو چې کوم دی نه د الخدمت فاونډیشن هغه اکټیویټي نه ده کتلې، خو ورځ تر ورځه پکې فعالیت راځي، شعبې پکې زیاتېږي او د 400 خلکو ته ډېرې لوی لوی پیدې میلاویږي. دغه شانتې خو سیلاب راشي، دغه شانتې خو زلزله راشي، نور داسې افت راشي، نو د الخدمت فاونډیشن هغه قابل ډاکټران یا نرسانې یا ټیکنیشن یا پیرامیډکس هغې کې خپل بھرپور کردار ادا کوي. نو نورحسین صاحب ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولو، خو دغه ننني پری میډیکل کیمپ باندې به لږې خبرې اترې کړو چې دا د دې د علاج معالجې طریقه کار څه دی، خلک هم څنګه خبر کړو او چې دا نن پکې 100 وشو 100 به سبا کېږي، آیا خو سبا څوک راشي نو د هغې پکې کېدی شي نه شي کېدی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه الف خان وروره، تاسو رالی دلته زموږ هم تپوس وکړو. الخدمت فاونډیشن خو تاسو ته پته ده په ټول وطن کې کار کوي، د خیر ښېګړې کار کوي. په دې ضلع کې هم تاسو موږ سره په دې ټول پروسس کې اکثر انګیج یې او مختلف قسمه پروجیکټس دي زموږ لګې دي، په دې کې سکولز دي لګې دي، هاسپیټل جوړ شوی دی، دغه شانته چاته ډیزاسټر راشي په هغې کې زموږ خلک ریسپانس ورکوي رضاکار. او د دې هر څه نه هټ کې چې دی نو دې وخت کې موږ یو بل پروجیکټ لږ دی کې زه هغه بیا واپس د ای حوالې سره تاسو خبره کومه د هاسپیټل، خو موږ یو غټ پروجیکټ لانچ کړو چې هغه آی ټي سکل دی او موږ به په 400 کې 15,000 ځوانانو ته آی ټي سکل فری کورسونه ورکوو چې خلک آنلاین چې دی بزنس سکل موږ ورکو، آنلاین پیسې ګټي. د هغې انټرویو پروسس زموږ هم هغه سټارټ دی. نو الخدمت ډېر زیات خدمات دي د هیلث سیکټر حوالې سره. که تاسو سره خبر وکړم دا هاسپیټل دی، په دې کې الحمدلله دا 24/7 دلته موږ سروسز ورکوو. په دې کې دلته لیبر روم دی، اوټي ده، دلته جنرل سرجي، ای ان ټي، دا شان ډینټل یو بهترین یونټ دلته اسټیبلش دی او د ای یو بهترین سټیټ اپ د آرټس چې په 400 کې دا سهولت بالکل نشته چې کوم کې موږ پیکو سرجي کو بغیر د ټانکې نه او بغیر د درد نه د خلکو، دا بالکل په سهولت نشته چې کوم پیکو سرجي موږ کوو چې بغیر د ټانکې نه لیزر ټیکنالوژي باندې کوم اپریشن یې موږ کوو او ډېر لږ ټایم کې کېږي، مریض ته تکلیف هم نه میلاویږي او ښه کوالټي چې کوم اپډیټډ دی وخت کې امریکن کمپنیز چې دي د هغې مشینان موږ دلته لګولي الحمدلله او دا سهولت موږ ورکوو. تاسو ته پته زموږ ضلع ډېره زیاته غریبه ضلع ده، دلته غربت دی، دلته اورال ملک کې مهنګایي ده. آی سرجي چې دا کوم موږ دلته کوو دا بهر چې دی د 30,000 نه واله د 1 لاک روپو پورې کاسټ دی د دې په یو اپریشن باندې 30 نه واله 1 لاک روپو پورې چې ته پرایویټ سیټ اپ ته ځې نو د دې اپریشن خرچه ده. دا الحمدلله فری اف کاسټ موږ کوو. دا دې کال کې موږ د 1200 نه زیات خلکو دا فری اپریشنونه وکړل. دا نن چې کوم کیمپ لګېدلی دی کې 200 مریضانو موږ سرجي کوو، 100 اپریشن نن موږ کمپلیټ کړ الحمدلله. ډېر په محفوظه طریقې سره هغه اپریشن یې وشولې، هغې ته فولي هغې ته کورډ میلاو شو.
د 10 نه زیات زموږ ډاکټرز دي په هغې کې لګې دي دا سرجي کې دا شان 20-30 سټاف دی په هغې کې لګې دي او 100 اپریشن انشاءالله سبا زموږ پلان دی چې سبا به هم که خیري دا پروسس موږ کمپلیټ کوو. تاسو چې کومه خبره وکړه چې را خلک رجسټریشن زموږ پروسس دا دی چې اول چې کوم پیشنټ دی چې چاته د کیټریک مطلب په سترګو باندې پرده یې پای کې موږ لینز بیا لګو هغه اپریشن ضرورت چې چاته وي نو اول به دا کس راځي موږ سره به پراپر دا رجسټر کیږي دلته ټیک ده او د هغه مطلب سکرینینګ به پراپر کیږي مطلب شوګر به ګورو ایچ بی ایس سی وي وغیره او دا لینز نمبر به معلومو لیست کوو موږ کسان او بیا ورته ټلیفون کوو د هغې ورځې موږ مقرر کړي او دا راغواړو دا اپریشن یې موږ کوو نو الحمدلله دا سلسله جاري ده ستاسو په دعاګانو ستاسو په مرسته د دې قوم په مرسته باندې دا سلسله د قوم د خدمت دا کار موږ جاری ساتو انشاءالله دا به مسلسل جاری موږ دی وخت کې زموږ هاسپیټل خو صحت حوالې سره به خبرو کوم زموږ هاسپیټل چې دی دلته ډېر مینیمم لکه پیسې موږ چارج کوو مثلا او پی ډي پیس موږ 100 روپۍ 50 روپۍ اخلو نو کوم ځای کې دی 50 روپۍ ټیک ده موږ چې دی د ډیلیوري پیس چې 7000 کې ارڅه کوډ کیږي دا شانته دلته چې دی نو سیزیرین او چې څومره دی دا د بهر چې کوم پرایویټ سیټ اپ دی د دې نه 50% کم موږ ایچ اینډ ایوریثینګ سروس ورکوو د آی سروسز فری اف کاسټ ورکوو او دلته موږ 120 د تلیسیمیا ماشومان دي چې هغې ته بلډ د هغوی میډیسن د هغې ټول ارینجمنټ منیجمنټ موږ د الخدمت هاسپیټل چارسدي د سایډ نه بالکل فری اف کاسټ کوو نو دغه تلیسیمیا ماشومان موږ سره رجسټر دي هغې ته مسلسل موږ د رضاکارو په ترو باندې د ځوانانو په ترو باندې هغې ته بلډ کلیکټ کوو ځکه چې دغه تلیسیمیا ماشومانو دا ژوند چې دی دا وینه ده که دې ته بلډ وخیږي نو د مطلب دا دی هغې ژوند هغوی ژوندي وي که بلډ ورته نه خیږي دې ته میډیسن نه میلاویږي نو دا ماشوم چې دی دا ایکسپایر کیږي صحت کارت دی وخت کې زموږ بند دی او به هر صورت انشاءالله د څو ورځو کې به هغه رن شي زما امید دی سوال هسې ما سوشل میډیا باندې کته چې په 35000 باندې ډیلیوري په خدمت کې دا دغه کیسه ده دې کې بالکل حقیقت نشته زموږ نارمل ډیلیوري چې ده نارمل ډیلیوري کیس دا 7000 8000 نه بالکل سیوا نه دی زموږ چې دی سیزیرین غټ اپریشن چې کوم پرایویټ هاسپیټل کې د 50000 نه واخله 1 लाख روپو پورې چارج کوي هغه زموږ 25 او 20 او 30000 کې کوډ کیږي غټ اپریشن خبره کوم ډیلیوري چې دا 7-8000 نه بالکل هغه دې نه کمه کوډ کیږي نو داسې مطلب خلک به خبرې کوي چې دا یا هغه خو به هر صورت دا زموږ یو فکس ریټ دي موږ دلته چې دی جنرل سرجنز کینی میل جنرل سرجن ځان له ناست دي فیمیل جنرل سرجن ناست دي دلته د ډینټل بهترین یونټ دی د 8 to 8 هغه اوپن تاسو به انشاءالله وزټ هم کوئ دا شانته زمونږ د آی یونټ چې دی 8 to 8 اوپن هغه دلته د هغې سرجن او د هغې سټاف ناست دي دا شانته موږ سره ای ان ټي ارتوپیډک انشاءالله موږ ریسنټلی انشاءالله که خیري د هغې لپاره اوټ اسټبلش کوو سټارټ کوو نو دا سروس کوو انشاءالله او دا به انشاءالله په مزه اپډیټ کوو که خیري ما دا نقشه وکتله که نه نو د نقشه کې د هسپتال او د بلډینګ چې کوم دی نو داسې غټ ښکاري نو مزید چې کوم دی نو دې کې څه ستاسو پیشرفت زموږ الحمدلله دې وخت کې دا هاسپیټل چې دی الخدمت هاسپیټل چارسده دا 50 بیډ هاسپیټل دی فیوچر کې موږ دا پلان کړی دی دا 200 بیډ موږ ایکسټینشن کوو چې هغې کې ټرشي کیر لیول چې کوم هاسپیټل کې سروس مثلا هارټ سرجي سی ټي سکین ایم آر آی د دې لیول چې کوم مختلف پروسیجر کیږي یا بالفرض انویسټیګیشن دي هغه به موږ دلته راوړو په چاسده کې انشاءالله او زما دا امید دی چې دا سیټ اپ موږ ایکسټینډ کړو دا جوړ کړو د چاسدې نه به یو مریض هم نه ریفر کیږي د هغې وجه دا ده د ویل اپ خلکو دپاره به پرایویټ روم جوړیږي هغې به پیسې ورکوي او هغه پیسې به په غریب خلکو موږ لګو غریب خلکو دپاره به ښکلي واډ وي صفا سوتره او د ویل اپ خلکو دپاره پرایویټ روم جوړو چې هغه راشي دلته آر ایم آی او یا داسې چې کوم د ښه لیول هاسپیټل دي هلته د هغې په ځای دلته په دې هاسپیټل کې پیسه ورکوي چې دا ضلع راوچته کړو او د دې خلکو ښه کوالټي خدمت وکړو ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو دغه نور حسین ډایرکټر الخدمت فاونډیشن هسپتال هغه خلک چې هغه ډونر دي هغوی غواړي چې زموږ د پیسې په علاج معالجه کې ولګي نو بالکل د الخدمت فاونډیشن سره په دغه لحاظ سره خو هم رابطه کولی شي بل اوس په سوپیریر کالج کې جینکو وینې ورکولې او دغه طالباتو نه ما تپوس وکړي دا موږ الخدمت فاونډیشن ته ورکوو او هغې کې بیا د نور حسین صاحب ډېره زیاته مننه کوله داسې مختلف کالجونو کې چې کوم دی نو سټوډنټانو کې دغه جذبه راوچته شوې ده چې موږ دا وینه ورکړو هلته تلیسیم یا دا
په سوونو ماشومان چې کوم دي دا د دوی سره دي نو څوک داسې وینه ورکوي نو any time دلته کې راتلی شي هغه دلته کې موږ په 400 یا په بل هسپتال کې وینه پکار وي نو د هغه مریضان چې کوم دي یاره الخدمت سره رابطه وکړه نو هغه درکین دا ډیره بهتره خبره ده ګران ګودونکو نو ډېر سوالونه دی به بیا کوو خو نن ما صرف دا چې دا پری میډیکل کیمپ د 200 د سترګو د مریضانو اپریشن یقینا دا ډیره ستاینه خبره ده په دې باندې موږ د الخدمت فاونډیشن دغه هسپتال سټاف ته نور حسین صاحب ته ټول ته خیر تحسین پیش کوو